یو بزرگ دی مالک ابن دینار دا غنم دی نو یو ځای له سبق لاوي طالب نو پخوا به درسونو عالمانو پسې به خلک تلل نو دوی چې یو کلي ته لاړ د سبق په نیت نو اوس یو ماشوم ناست دی او څه واړه لوبې کوي خو دا ماشوم د ده په لاره کې نږدې راځي مخکې نو دې ځای کې وایي چې سلام پرې واچم که وانچم یو ځل وایي سلام پرې سلا چې ماشوم دی هسې نه چې کنځل درته وکړي خفه شان ناست و جړلی بیا وایي که کنځل کوي که نه کوي زه خو د ښکلي پیغمبر طریقه نه پرېږدم زه به پرې سلام اچم دا سلام د عاجزۍ نښه ده ښه چې سړی په لاندې باندې سلام اچي نو تا کې تواضع ده دا غټ چې ځان ته وایي غټایک خاني اربابي لیډري منسټري او جنرال منیجري وی سلام په چا نه اچي ځکه ځان ورته لوی ښکاري نو سلام د تواضع نښه ده تا ته شریعت وایي سلام اچوه چې تکبر در کې را نه شي نو زړه کې وایي که دا ماشوم راته کنځل وکړي نو مو خیر دی زه خو د حضور پاک ښکلې طریقه د چا په کنځلو نشم پرېښودی نو سلام یې پرې واچم نو هغه ورته ښکلي جواب ورکړ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بیا ورته وایي بچي ټول خلک لوبې کوي هلکان او ته لوبې نه کوي مور والی که پلار والی ولې خفه نو دی ورته وایي وی کاکاجي موږ خدای لوبو نه پیدا کړي اوس چې زه دې لوبې کړم لوبې څه شی دی نو دا عالم وایي چې د ده دا جواب مې واورېد نو حیران شم چې خدایه دی خو ډېره اوچته خبره وکړه که خلک په دې پوه شو چې موږ څه نه راغلي وو دنیا ته خو بیا به مسله حل شي خو د خلکو خو دا خیال دی چې ډوډۍ 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 موږ ډوډۍ نه راغلي او ډوډۍ به خورو او لیډران هم ورته وایي ډوډۍ ډوډۍ لکه سپي ته چې سړی وایي ډوډۍ 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 ما ورته وایي ګله مونږ خدای څه له پیدا کړي ما ماته وایي وی ښه د انور دا سپومۍ دا کائنات دا ټول انسان له پیدا دي نو انسان به لوبې کوي لوبه هم څه شی دی دا دومره لوی نظام د لوبې دپاره جوړ دی خدای وایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ستاسو دا خیال دی چې دا لوبې ټوکې دی او عبث پیدا شوي نو ما ته وایي موږ خدای دا ټول کائنات هر څه انسان له پیدا دي انسان به لوبې کوي لوبه څه شی دی ما وایي موږ خدای څه له پیدا کړي وی خدای خپلې بندګۍ دی چې خدای وپېژنو د هغه په قدرتونو کې د هغه په صفتونو کې سوچ وکړو او د هغه لویي هم زړه کې راشي قرآن شریف کې دا دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين خدای وایي ما بني آدمان او پیریان خپلې بندګۍ او معرفت له پیدا کړي دي چې ما وپېژنې ما ډوډۍ له نه دي پیدا کړې ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون نه مې ډوډۍ له پیدا کړي دي او نه چې دا غواړم چې چا له ډوډۍ ورکړې ډوډۍ نظام ما سره دی ځمکې نه دا بوټي څوک سره ونایي او دا باران پې څوک ونایي او دا انور او سپومۍ پې څوک راولي او دا اوړي جمې پې څوک بندوي دا خدای کوي که لیډر کوي که امریکا کوي که روس کوي دا خدای کوي نو د رزق ټول نظام خدای سره دی ټیک ته ته به لاس پښو نه کارلی اسباب دي د دنیا او بیا به رزق خدای درکوي نو وایي مونږ خدای ډوډۍ نه نیو پیدا کړې نو ډوډۍ وعده خدای پاک هر مخلوق سره کړې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها داسې شي نشته په ځمکه جاندار چې خدای د هغه د رزق ذمواري نه ده اخیستې دې مارغانو له څوک ورکوي
او د ماشه میګوړه څوک ورکوي او د کبانو له څوک ورکوي نه کارخانه شته او نه کالج شته نه فکري شته او د شپې ساروږي او ماښام مړي او د مرغانو د جالو د لاندې مو کتل دومره دسمات یې کړي چې سړی حیران شي یو ښاپیرک د دې ماښام نیمه ګنټه کې وګرځي دومره بلا وخوري سړی حیران شي دا نظام والا چا جوړ کړی دی نو چې حیواناتو له چې بې عقله شی دی کارخانې نه لري د ځمکو کرونده نه کوي هغوی له خدای نظام جوړ کړي نو تا نه مبتدا دا ډوډۍ د ژوند ذریعه ده د ژوند مقصد نه دی ټیک ته ډوډۍ نه بغیر کار نه کېږي او ته ډوډۍ له نه پیدا چې روز و شب فکر دی د ډوډۍ نه دا به سوچ کې چې زه خو نومه او بیا راغلم او څه زمانه پس بنیم څنګه راغلم څه مقصد مې وکړم خو وځم چا راوست دا فکر به کې همیشه ډوډۍ به خدای درکړي وی ما ته وایي موږ خو خدای خپل بندګۍ نه پیدا کړی وی د دې هلک په دې سوال جواب ډېر زیات خوشحاله شم دا د عالم وی او دا د سلام برکت و بیا ورته وایي بچي جنډی ولې ټوله لکان لوبې ټوکې کوي خاندي او ته ژاړې پلار والی که مور یاره نه پلار والم نه مور والم خو زه د آخرت عذاب ځان ته رایاد کړم وی ما د عالمانو نه اورېدلي دي چې د قیامت سخته ورځ ده چې پیغمبرانو باندې به ير راغلي او هر یو به وایي اللهم سلم سلم او اللهم نفسي نفسي خدای ما خلاص کې خدای ما بچ کې نو چې پیغمبران چې یقینا جنتیان دي او د هر قسمه ګناهونو نه پاک دي هغوی به د خدای یرې ته قهر ته ګوري او د خدای غصې ته او نو هغوی باندې به یر راغلي نو چې پیغمبرانو باندې یر راغلي نو زما غوندې د محمدین او د ګلبدین به څه حیثیت دا دا ماشوم راته وایي ما ورته یې بچي دغه پیغمبرانو ویلي دي چې ماشومان خدای عذاب ته نه اچوي نو تا باندې خو له احکامات نشته مونځ در باندې فرض نه دی احکام در باندې فرض نه دی نو خدای ماشومان دوزخ ته نه بوځي ما ته وایي وی ولې که خدای دا ماشومان دوزخ ته وغورځوي وی زه مې مور وینم چې هغه ډیکلې او سپیاکې په نغري کې کېږي نو د ډیکلو او سپیاکو په ویښ کې واړه واړه ډکي کېږي نو اول هغې ته اور ورته کړي نو د هغه وړو ډکو نه دا غټ لرګي او دا سپیاکې غوشان اور والي نو که خدای په موږ ماشومانو باندې مخکې دوزخ ګرم کړي او بیا دا غټ راوغورځوي نو خدای ته څوک دا ویلی شي چې ولې خدای هغه بادشاه دی چې دا نه کوي خو د خدای قدرت خو هر څه کولی شي نو که خدای داسې وایي چې دا غوڼړ مخکې دوزخ ته وغورځوئ او په دې اور ګرم کې بیا ورپسې دا لوی اور وغورځوئ نو بیا پسې د سړي لرګي وي کور کې او د څه لرګو نه میز جوړ کړي د څه نه کرسۍ جوړه کړي د څه نه تخته جوړه کړي او څه خشاک کړي نو دا ورته څوک ویلی شي چې وروره دا ولې هغه یې لکه ستا څه کار دی لرګی زما دی خشاک زما دی زه چې څه کوم زه مالک یم نو خدای مالک دی د هر شي مالک اختیار لري چې چا سره څه وکړي د مالک نه څوک دا قانونا تپوس نشي کولی چې دا ولې نو موږ ټول د خدای یو چې دی راته ووایي حیران یې کړو ما ورته یې وروره یو ګرانه مسله ده زموږ عالمان هم پکې حیران دي د دې مسلې ته خو ډېر هوښیار یې د دې مسلې تپوس درنه کوم درته
مشرانو نه تپوس ما ورته وی چې دا عالمان وایي په انسان کې یو نفس دی بل شیطان دی دا نفس څه شی دی او شیطان څه شی دی خلک وایي که دا نفس نه نفس او روح یو نفس دی یو روح دی شیطان خو معلوم دی بهرنی شی دی خو انسان کې یو نفس دی بل روح دی نو دا نفس یې څه شی دی او روح یې څه شی دی نو ما ته وایي زه خو په نورو خبره نه پوهېږم خو چې ته راتلې دې ځای ته نو ستا زړه کې څه راغلي وو که نور راغلی ما وی او وی څه دې راغلي وو ما وی په دې ماشوم سلام ما اچوه ماشوم دې دې پسې پوهېږي وی دا هغه ستا نفس و چې تا ته یې ښوده او تا کې تکبر او لویي راوستله او د شریعت د حکم نه یې اړولی نو چې سړي کې دا تکبر راځي لویي راځي شپتیا راځي بل ته سپک کتل راځي دا د نفس اثر دی وی بیا مې وی چې نه د حضور پاک ښکلې دا طریقه ده چې په ماشومانو به یې سلام اچم وی دا د روح اثر دی روح سړی نیکۍ ته راکاږي او نفس سړی بدو ته راکاږي وی نور پې زه نه پوهېږم خو دغه مسله نو اوس ته به سلام په ماشومانو باندې کیدای شي چې ښکلي ماشومان پکې راشي نو هغه عالم په خپله دا قصه لیکي او د عبرت دپاره یې لیکي نو په ځان له ښځه به سلام نه اچوي خشته هلک چې په لار روان وي په هغه به سلام نه اچوي چې د فتنې یری چې څوک په ګناه کې مبتلي په جواری ناست دي څوک ګیره خړی نه وي ولا ګیره خړی په هغه به سلام نه اچوي او څوک ګانو بجانو ته ناست دي په ریډو دی غوږ ایښي سلام به پرې نه اچوي د چا خوله کې چې سګرټ نیولي دا مردار او سلام به پرې نه اچوي او څوک په حمام کې څوک بار ته ناست دي څوک په اذان کې مشغولی څوک په